مولانا تھانوی رحمت الله علیه کړی دي چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې سم نه ملاويږي او نخکاری راځي. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي، نو چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګوره چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلې. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر مونځ نه کړي، حج نه کړي، زکات نه ور کړي، د دنیا پلیت او مرداری او مر شو، مولیان پر راټول شو چې وروره جنازه نه کی، ولی دا چا په منځ نه دی لیدلی، د سکیږي کنه. علما لیکي چې سړی پروت ته ټول عمر منځ او دس حج روزه دا نه دی کړی، جنازه نه کی. علما لیکي چې کدا سي یو گواه پیدا شو چې هغه داوي چې ما د خلې ناسه به اختیار د الله نوم اوریدل، نو امم جنازه کیږي. تاسو خیال راکړئ د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو. نو یو ځل الله ویل ایو بزرګو ټول شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وای الله زار وخت هم چې الله 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 تا یو ورځ مونږ چې ازما بنده ز دایمه، ځکه چې د اولیاء الله خدای سره خاص مقام دی. خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به د خدای هم خاص خیال ساتي. نو چې دا ټکه په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړی غر کا شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایم، نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی، ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم، وای څه غواړې چې درکم. ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بېغمه یم چې تا الله وې زه درته لبیک ویم. تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں داو چې د یو ځل الله ویلو عوض بدای، لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي نو هغه ته یو قیرات ثواب ملوش، او چې بیا تر خخېدو پورې ایثار شي نو هغه ته 2 قیرات ثواب ملوش. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي؟ وی یو قیرات د احد د غر عمره، یو قیرات د احد د غر، یعنی د یو مسلمان جنازې کولو سره به
ستا په تله د نیکۍ کې د قیامت په ورځ د احد غر عمره نیکي واچولی. خبره مې دې پورې اوږده کړه چې وحی پیژندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی. دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیژني او تعریف د قرآن به مولا پیژني، غرض د حدیث به مولا پیژني. نه جی، دا د هر مسلمان کار. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي، نولس. او هغه ملائکی چې کومې په جهنم مقرر دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي. نو هغه ملائکی هم نولس دي. او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر دي. او په خپل داغه ملائکو پوزیشن دا دی چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه. نو علما لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي. نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه په امان کې اوسه.